زخمی زړونو ټکور یې بریالیا د هر چا د سترګو تور یې بریالیا هغه نور دی چې به حق د غریبو خوري او د هر غریب غمخور یې بریالیا د حق او د باطل سره په جنګ وي ولاړ په داسې اور یې بریالیا او تلي دي د غرونو نه اوچاتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم آواز سره زم تاسو ورور تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا او ملګرو تاسو وایي چې الیاس سهارا په دې ټریکټر باندې سکه یویل روان دی که بلیډ روان دی نو داسې نه ده بلکې دا ستاسو هغه رالیږلې خوشحالۍ د ملګرو روان یو د الډن هغې کور له کم چې تاسو سموده وړاندې پروګرام کتلی و کم بچیانو څومره دردېدلي په هغې کور کې څومره سختې وې څومره غمونه هغه هر څه تاسو کتلي وو کمو مسافرو غیرتمندو پښتنو چې پیسې راولېږلې زموږ د هغې خور وینا دا وه چونکې د هغې بچیانو د ماماګانو خپلې ټیکټرې وې هغوی چې په دې پیل کې ډېره زیاته پوهه لرو نو هغه پیسې مونږ راواغېستې څه لږې غونته پیسې پکې کمې وې چې زموږ د هغې خورې کم رور هغه د خپل طرفه کړې او دا ټیکټرې پې ول اخیستی دی ملګرو دا د بلیډ دپاره دی ملګرو ښه ښایسته ګاډی دی 640 غټ ګاډی دی چې کم یوه کوي کم بلیډ کوي نو هغه بچیانو له به ډېره زیاته مزدوري کوي د هغوی د کور هغه حالات په دې ټیکټر باندې بدلېږي د هغوی چې کم د کپړو د هغوی کم د پیزارو د هغوی کم د ژوند سختې وي انشاءالله چې د دې ټیکټر سره به هغه سختې الله تعالی ختمې کړي تاسو ته به ټول عمر دعاګانې کوي په دې پیسو باندې به هغه بچیانو له کور ته رزق راځي د هغوی کپړې پیزار به راځي په دې کې به روژه راځي پېشمني به راځي تاسو ته به تل عمر دعاګانې کوي ورځي هغې خور ته هغې خور ته به ورځو هغوی ته به د ټیکټر چابیانې هم ورکوو په هغوی باندې به یو غټ زیری هم کوو زموږ سره اوسئ پروګرام مخکې جاري دی ښه ملګرو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن ډېرو زیاتو قدرمندو عزتمندو پښتنو الله تعالی مو ډېرې زیاتې خوشحالۍ نصیب کړه هغې خور سره ناست یو هغه بچیانو سره ناست یو کم پروګرام چې تاسو کتلی او تاسو ډېر زیات جړولی وی خو نن الحمدلله د مسافرو د برکته تاسو د برکته ډېرې زیاتې خوشحالۍ د کور له راغلي دي تاسو ټیکټر آلریډي ولیدو چې کوم ټیکټر مونږ د بچیانو له راویستو او دا زمونږ د دې خور وینا وه او د دې چې کوم رور دی په هغې سره ډېرې مرستې دي په مشاورت سره مونږ دوی له دا ټیکټر اخیستی دی زمونږ سره زمونږ خور هم ناسته را دوی یو څه تپوسونه کوو چې دوی خپلو مسافرو وروڼو ته څه وینا ده او د ټیکټر سره به د دې کور باندې څومره بدلاو راشي د بچیانو باندې د دوی په ژوند باندې به څومره خوشحالۍ راځي موږ سره السلام علیکم خورۍ وعلیکم السلام خورۍ دا راته ووایه کوم پروګرام چې شوی ټولو مسافرو کتلی و ډېر زیات یې جړولي او ستاسو په کور باندې وی هم ډېرې زیاتې سختې تاسو مستحق وئ د مسافرو د هغې خیرات زکات صدقات کم چې تاسو ته رالیږلی په هغې باندې ستاسو په مشورې باندې کم ټیکټر چې موږ تاسو ته راویستی دی الحمدلله الله دې تاسو ته ډېر بختور کړي اول خو تاسو ته ډېر ډېر مبارکباد دی د پورې اخلاص ټیم د طرف نه او هغې خپلو وروڼو ته هغې مسافرو ته هغه خلکو ته به څه وینا کوئ د دې ټیکټر د برکته به ستاسو به د کور باندې څومره سختې کمې شي او څومره خوشحالیانې به دې بچیانو ته میلاو شي ورورې خدای دې ټول له ژوند ورکړي خدای پاک دې ټولو سره ښه وکړي چې زموږ سره یې دونه مرسته وکړه موږ له یې دونه ټیکټر واغېسته او زموږ کور به پې اوس سم شي زموږ پې چینې وړه خپل ګزاره به هم پې کېږي الله دې ورسره ډېر ښه وکړي خورۍ ستاسو ورور خو هم دلته کې ټیکټر دی او د هغوی په مشوره باندې دا مونږ اخیستی دی نو څه نظر کوئ چې په دې باندې به دومره کېږي چې ستاسو د بچیانو سکولونه مدرسې ستاسو د اختر خوشحالۍ هغه هر څه به انشاءالله پوره کېږي څه نیمګړتیا خو اوس په ژوند کې پاتې نه وي که نه ورورې الله دې وکړي چې پوره شي د خیره سره خو د هغو خو د خیره سره ډیکټرې دي هغو له خو ښه ګزاره کوي الله دې وکړي چې زموږ دا پې هم پوره شي الله دې په درو سره هم ډېر زیات ښه وکړي څوک چې چلی د هغو سره دوم خدای ښه وکړي چې څنګه خیال ساتي ټول وخت څنګه ښه په تېرېږي نن خو خوشحالۍ ورځ د خورۍ نن ولې جاړې ورورې ما ته خپلې سختې یادېږي نو که دا د خوشحالۍ نن جړه ده الله دې دو سره ښه وکړي خدای دې زموږ دا سختې په راحتو بدلې کړي کومو مسافرو چې پیسې را لېږلي دي ډېرې زیاتې مرستې یې کړي د هغوی به هم تر کم حده په دعاګانو کې یاد یو څه وینا به ورته کوئ
اورېدو خو چې جمده یم دعا به ورته کوم الله دې ورسره ډېر ښه وکړي خدای دې له ډېر ژوند ورکړي خدای پاک دې چې څه خوشحالېږي خدای دې لاقه خوشحالۍ ورکړي ټول مسافر له دې الله ډېر ژوندونونه ورکړي خدای دې له ډېر عزت او ډېر برکت ورکړي خدای دې ورسره ښه وکړي خدای دې له دې په ځای ډېره ورکړي چې زموږ سره کوم امداد وکړو ښه ملګرو دا وخت کې زموږ سره د لنډن سیمې د دې علاقې زموږ د اخلاص نماینده اویس خان موجود دی اویس بھائی ته وینا کوو هغوی ته درخواست کوو چې راشي او د خپلې خور ته چابیانې حواله کړي ښه خورئ ډېر ډېر مو مبارک شه د خپل طرفه او د اخلاص ټول ټیم د طرفه تاسو ته مبارکي وایي اندر که خدای م کامیاب کړي خدای دې سره ډېر زیات ښه وکړه الله دې ټولو سره ښه وکړي خدای دې مسافرو سره هم ښه وکړي ستاسو سره دې هم خدای ښه وکړي بچې څنګه یې ښه خوشحاله یې څه ته خوشحاله یې ټیکټر ته ټیکټر ته خوشحاله یې ټیکټر باندې به اوس څه کوو مزدوري به کوو اوس به ځان له دفتر جامې پیزار د سکول جامې پیزار هر څه په ټیم ورو که نه که چې ماما ته ټلیفون کې ماما څه مزدوري دې کړي نو روپۍ کور ته راورسوه څه دې خیال په ښه لاس به یې تیالې ښه که مترګان چې له پیسې رالېږلي دا ټیکټر دل په هغې باندې واغوسته او ډېرې زیاتې خوشحالۍ رالېږلي هغوی ته به څه وینا کوې او څنګه دعا به ورته کوې الله دې خوشحاله کړي سارا بچې څنګه ښه خوشحاله یې څه ته ډېره خوشحاله یې ټیکټر ته او نن خو څنګه رادن نه شو تا جړله دا دې ولې جړل د خوشحالۍ نه جړه درتله سکول ته به اوس جامې پیزار هر څه به په ټیم یې ټیکټر به مزدوري کوي هغه کاکا به د ورځې 1500 روپۍ 800 روپۍ راوړي او که چېرته غټه ځمکه یې به ټیکه واخېسته د بلیډ نو بیا خو به ډېرې زیاتې پیسې ګټو که نه نو ځان له به بیا نوي جامې پیزار هلی خوشحالېږئ به ورته دعاګانې ورته کوئ چې اوس ورته غټه ټیکه د بلیډ میلاو شي صحیح ده لډن ډېری دې خلکو ته به هم وینا کوو که چېرته کې دې څه د بلیډ کار کوي د ایوي کار کوي نو ظاهرشاه بچیانو چې کوم ټیکټر دی په هغې باندې به کار کوي چې تاسو له ډېرې پیسې راځي صحیح ده او کوم ترګان چې له رالېږلي وي مخکې جامې بستې اوس دا ټیکټر شو هغوی ته به څه وینا کوي دعاګانې به ورته کوې او هغوی وی دی کاکۍ ډېر زیات جړلي وي دا به راته نن خاندوئ الله خوشحاله کړي څنګه چې موږ هم خوشحاله کړو الله دا غوښتل چې خوشحاله او په ټیکټر کې به چکر لګوئ کم ځای ته کاکي ته څنګه یې ټیکټر کې به چکر وهې کم ځای ته ملم جبې ته که کارام ته کارام ته کالام ته په ټیکټر کې نه ځې ښه موټر کې به ځې چې کوم ټیکټر مزدوري کوي ګرمۍ کې بیا چکر لګوئ نو موټر کې به ځو صحیح ده ټیکټر باندې خو پیسې ګټو صرف صحیح ده که نه سکول ته اوس ځې نو جامې پیزار هر څه به ډېرې که نه خپلو ترګانو ته به دعا کوې څه وایې څه دعا به ورته کوې الله دې وبخښي ښه ملګرو دا و د لنډن پروګرام د هغې یتیمانانو بچیانو والله ما ته خو پکې ډېره زیاته خوشحالي مې محسوسېږي خو کوم چې د دې ټیکټر استاد دی د دې بچیانو رشته دار دی دوی سره د وینې رشته ده ټیکټر به یې چلاو اوس به انشاءالله دې بچیان دا ګاډۍ چلوي دونه به په دې هکله تپوس کوو چې آیا مزدورۍ څنګه دي په دې باندې به دې کور له دوی به څومره محنت کوي او څومره خوشحالۍ به دې کور ته ورکوي السلام علیکم وعلیکم السلام بل نوم راته وایي زیارت خان بھائی تاسو ته خو پته لري چې د دې بچیانو ژوند ډېر زیات د سختۍ سره او تاسو سره د اینې رشته ده ته د هر چا نه به تاسو ته ډېره معلومات وي د کور دننه نه خبر وي کومو مسافرو کومو غیرتمندو پښتنو چې ډېرې زیاتې مرستې ډېرې خوشحالۍ رالېږلي دي کوم ټیکټر یې واخیستو تاسو به یې چلوئ ورله نو مسافرو ته به څه وینا کوې د ټیکټرو مزدورۍ په هکله ورته ووایه او دې بچیانو ژوند به څومره بدل شي د دې سره او د دوی څومره خوشحالیانې په ژوند کې راشي انشاءالله چې موږ به خپل کوشش پوره کوو خو دونه به چې د دوی هغه سخته سخته او هغه کوم چې تکلیفونه نو هغه به انشاءالله به ختم شي او کوم مسافرونو چې ول اغستې دی الله دې چې کوم دی نو خوشحاله ساتي او دغه دوا به کوم مسافر ته
کم مسافرونو چې اخلاص کو او دی له امداد کوم د قشن بزوم چې کم دی دا کوئی نزان سیوا کړو ما او یو غنټه نیمه په سیوا زو کار کوم د دې مشمون د خاطره نو ان شاء الله چې دی د وسو کمې دا کوزې ناراضي کاغوړي کاغ چینی هغه به دې کم دی ان شاء الله ټول به ان شاء الله زو دوی له پوره کوم د اخلاص په لار باندې کوم پروګرام چې شو دینه مطمئن یې چې پیسې په خطرې کو لګې دی جی او بالکل ته مطمئن یم اوس مونږ د اخلاص پر یو داسې چت جوړو چې باغې کې داسې یتیمانان بچیان د دیر نه د سوات نه د باجوړ نه راشي دا غوي تعلیمونه نیمګړي وي چې خپل چت ول جوړ کو د اخلاص پر لار باندې کلی کې سکول زمونږ سره شته چې هغه هاستل وي یتیم خانه وي هغه بچیان مونږ غټ سړی جوړ کو خو ډېر زیات ازمه کې زنګ په دې اماندره کې د لډن د خانانو دي نو داسې تکړه غونته کې خان درته نه معلوم کو چې لګ ډېر ازمه کور کې د یتیم بچی د چت لپاره د سوکشته په علاقه کې ځکه چې د لډن د خانانو ټول ازمه کې په اماندره کې الله دې وکړي چې داسې خلک پیدا شي چې ورکی لکه نشو ویلې دي اوس لکه خلک پکې شته دي اخلاص کوي که نه اوس لکه دا مونږ ته پته نشته چې څوک دی خو لکه بهرحال الله دې پیدا کړي چې تاسو دا دغه هم برابر شي او ځمکه ورکړي. ښه ملګرو تاسو پروګرام د یتیم آواز وکتو د ځمکې دا خبره مې دلته ځکه کول غوښتل چې ډېر زیات مسافر به داسې وي ډېر خلک به داسې وي چې هغوی ته به د خبرې علم نه وي نو د اخلاص په لار مونږ اوس یو مهم شروع کوو چې خپل ځګې والو یو ځګې برابر کو یو چت جوړ کو په هغې کې داسې ماشومانان هم به داسې یتیمانانو بچیانو کې راغلي دي چې 15 اته سکولونه یې ټاپ کړي وي خو د هغوی اخرنی د اینډ چې کېږي نو هغه بچیان په اتم کې یا په لسم کې سکول پرېږدي مقصد د خبرې چې 14 کالو نه واوړي نو هغوی مزدورۍ طرف ته مخ وکړي سکول پرېږدي زمونږ یو سوچ داسې دی څنګه چې د اخلاص په لار زمونږ سره سکول شته روزګار سکیم شته د یتیم بچي آواز یو پروګرام هم شته خو هغه یتیمانان بچیان کم چې په دیر کې سوات میدان 400 ثوابای په داسې ځایونو کې ژوند کوي سکول ټاپ کوي بورډ ټاپ کوي د هغې خلکو لپاره زه ډېر زیات فکرمن یم چې د هغې خلکو لپاره مونږ یو داسې چت قایم کړو چې د هغې چت لاندې هغه بچی تعلیم هم حاصلوي هغه ته یو سالانه وظیفه هم میلاویږي هغه ته کمپیوټر لیب مکمل هغه کورسونه چې هغه بچی د 15 کالو ته رسي هغه د هغې ادارې نه او زه د اخلاص ادارې نه او د هغه ژوند ډېر زیات د راحتي سره وي بلکې هغه د ځان سره یو هنر هم وړي یو ایکسپیرینس وړي یو قابلیت وړي او د هغې کور یعنی مثال دا بچی دی چې دا د 16 کالو یا د 13 کالو روزي د ادارې نه دی دومره جوګه شوي چې د خپلې مور د دې خویندو د دې بچیانو پالنه په ښه طریقې سره کولی چې په دیاړۍ مزدورۍ نه بلکې سطحې جوړ شي نو تاسو هم زموږ سره اوسئ کوشش کوئ که چېرې داسې خیرات زکات هم ایستلی نو یو مهم مونږ شروع کوو چې داسې بچیان لپاره به ځمکه الو هغوی له یو چت قایمو په دغې چت ودرېدو کې زموږ سره اوسئ ځان په مثال د یو پیلر ودروئ خپلو یارانو دوستانو سره هم د آواز شریک کړئ خپل هم چې هم څونه وس کېږي زموږ سره وکړئ چې زر مونږ دا ځمکه برابر کړو داسې یو چت قایم کړو دې بچیان له یو ډېر د خوشحالۍ سهار ورکړو نو زموږ سره اوسئ ملګرو او دغه چت اخیستو کې دغه ځمکه اخیستو کې په دې کې زموږ سره مرستې وکړئ یوازې په خپله نه بلکې د آواز خپلو یارانو دوستانو هغې خلکو ته ورسوئ چې د چا وس کېږي یو داسې بلډینګ به قایمو چې په هغې کې به داسې بچیان ډېر د خوشحالو ژوند کوي د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی د کیمرامین عمر سره الیاس سهارا لور کې اجازت د لویان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.